نقل مکانیانې کوي. ګرانو کتونکو د ایران او د اسرائیل او د امریکې دا مسله چې بله ورځ په دې مونږ خبره کړې وه، دلته زمونږ د ملک په سیاست باندې د دې ډېر لوی اثر رسوخ دی. نن حکومت پاکستان ان کیمرا اجلاس دا راغوستی دی. ان کیمرا اجلاس مطلب ډېر خلک په دې باندې پویم نه وي. زه به دا ووایم چې دا د بندې کمرې اجلاس نن راغوستی شوی دی. اپوزیشن لیډر محمود خان اچکزی سره رانا ثناء الله په قیادت کې وفد میلاو شوی دی او هغه ته دعوت ورکړی دی چې د ان کیمرا اجلاس ته به راځي، دې کې به خبرې اترې کوو. نو دا صرف د افغانستان او د ایران متعلق او د موجوده مظاهرې چې کوم په دې ملک کې شوي دې باندې نه دي، د ملک مجموعي چې کوم سکیورټي صورتحال دی. لکه پرون مونږ وکتل چې د عمران خان نورو کیسونو کې ضمانتونه هم شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف دپاره چې کومه ګوشه ده نرمه شوې ده، تګ راتګ هم زیات شوی دی، رابطې هم زیاتې شوي دي. بله ورځ چې څنګه مونږ خبرې کړې وې چې اډیالې نه هم رابطې کېږي او د اډیالې ټلیفونونه هم کولو شوي دي، دروازې هم کولو شوي دي او ډېرې ګرمې رابطې. د هغې پرون د شپې مونږ دا وکتل چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ډېرې ګرمې رابطې وشوې. د بیرسټر ګوهر هغه هم وله راغو او د اپوزیشن لیډر هغه سره خو ملاقات ته راغلی و. پاکستان تحریک انصاف نور چې څومره لیډرشپ و نو هغه په موقع باندې راغو او هغه اجلاس کې باقاعده کېناستل او هغې نه پس میډیا سره خبرې وشوې، به دوی مشوره کوي او ضرورت د دې خبرې دی چې دې اجلاس ته به دوی خامخا ځي، ځکه چې دا د قومي سلامتۍ خبره هم ده او دا بیا په سیاست باندې اثراندازه هم ده. نو مونږ دا وایو چې دا خطې چې کوم د کشیده صورتحال دی نو دې ټایم کې هغه زمونږ په سیاست باندې اثرانداز دی. زمونږ په نورو مسایلو چې څومره اثرانداز دی چې امن و امان صورتحال خراب دی، مظاهرې شوي دي، د 15 نه زیات کسان هغه شهیدان شوي دي او خطه کې چې کوم امن و امان صورتحال کشیدګي ده نو هغه پاکستان کې د مظاهرو په صورت کې هم ده. دغه وجه ده چې حکومت ډېر غټ قدم اوچت کړی دی او ډېرې مسلې هغه راغونډول هم غواړي. هغې کې د ټولو نه غټه مسله اپوزیشن سره د عمران خان رهایي، د هغه هسپتال ته منتقلي، اپوزیشن سره اړیکې، دی سره د را روان وخت لپاره خبرې، د الیکشن حوالې سره خبرې، په دې ټولو امورو بنیادي طور خو خبره دی کوي د عالمي چې کوم سیاست دی په هغې باندې، افغانستان سره چې کوم صورتحال دی په دې باندې، ملک کې چې کومې مظاهرې کېږي په دې به دی بریفینګ ورکوي. نو همدغې کې به بیا د ملک مجموعي صورتحال باندې، ځکه چې وزیر اعظم کوم دی ناست اپوزیشن لیډران هم کینی، نو ښکاري داسې چې په دې موقع باندې به د دې موقع نه دی فایده موچتوي او حکومت اپوزیشن چې مونږ وایو چې دواړه خپل چوکاټ کې ډېر لوی لوی ازمیښتونو سره مخامخ دي. داسې به وایو په پښتو کې چې په بنده ګلی کې دواړه ګیر دي، و یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی، دواړو دپاره دا صورتحال دی. نو څنګه چې مونږ څو ورځې مخکې ویلو چې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ واورې ویلې شوي دي او ډېرې زیاتې خبرې هغه رویې چې کومې نرمي به پکې نه راتله، هغې کې نرمیانې خلکو لیدلې وي، د عدالتونو د طرف نه ضمانتونه شروع شوي او هغه ضمانتونو کې زیاتوالی راغلی دی. بیا د دې نه علاوه د خبرو اترو تر حده پورې حالات دې ته راغلي چې ملاقاتونه هم پکې شروع شول. رانا ثناء الله او اپوزیشن لیډر محمود خان اچکزی سره د پاکستان تحریک انصاف د پوره لیډرشپ د دی باقاعده دا به ووایو چې مذاکرات وشو، ملاقات وشو، دا خو بظاهره یو دعوت و خو په دې کې به ډېرې خبرې شوي او ان کیمرا اجلاس دا ډېره هم دی ځکه چې د دې نوم داسې دی چې دا د بندې کمرې خبرې وي. د دې بنیادي خبره دی زه به بیا تلو کې دا ووایم چې د ان کیمرا اجلاس د دې مطلب دا وي چې دلته کې هغه خبرې کېږي چې هغه ډېرې ټاپ سیکرټي، هغه د کیمرې مخې ته نشي ویلی، هغه د خلکو مخې ته هغه خبرې نشي کېدی. دغه خبرې چې کومې دغلته وشي نو لیډران هغه د دې پابند دي چې دا به بار میډیا ته نه کوي، دا به دوستانو ته نه کوي، د دې چرچه به نه کوي، د دې حوالې سره به چا سره خبرې نه کوي او صحافیان دغلته بند دي او چې کوم اتورایز خلک فریقین هغه په دې اجلاس کې کینی او په دې کې کولو خبره کوي. دې کې عسکري چې کوم اسټابلیشمنت کې قانون نافذ کولو والا اداري وي او د مقتدر قوتونه نو دی دا سیاسي لیډرشپ دا په اعتماد کې علي او دی ته پوره یو نقشه ښیي، دی ته بریفینګ ورکوي د ملک چې کوم صورتحال فرض کړه دې ټایم کې د احتجاجي مظاهرو چې کومه خبره ده 35 نه زیات کسان شهیدان شوي دي، دې مظاهرو کې چې کوم مرګ جوبله شوې ده، جلاو ګیراو شوی دی، ظاهره خبره دی کې ډېر داسې قوتونه هم راننوتي چې ملک عدم استحکام سره مخامخ کول، ملک له مشکلات پیدا کول، بل طرف ته زموږ افغانستان سره جګړه ده او افغانستان کې چې کوم صورتحال دی کلاو جنگ اعلان شوی دی او هغه جنگ کې وخت په وخت چې موږ ګورو اضافه هم راځي. د خطې چې کوم صورتحال دی هغه بیل
ازمیښت دی. دلته چې کوم د افغانستان سره زموږ جنگ دی نو دا بل ازمیښت دی او په داسې وخت کې چې ایران او اسرائیل او امریکا دی په جنگ دي. نو دلته کې د پاکستان او افغانستان جنگ دا نورم زیات حساس دی ځکه چې دوه داسې ګاونډي هیوادونه چې په ټول عمر کې جنگ نه دی کړی او په داسې ټایم کې دی په جنگ کېږي. نو ما چې کومه خبره وکړه چې د سعودي عرب باندې حمله ایران ترې انکار وکړ چې دا موږ نه ده کړې، نو په دې ټایم کې چې دا دوه ملکونه په یو ځای کې لګي او دلته په یو ځای باندې ګوله پروزي نو دواړه به وایي موږ نه دي کړي، درېمګړي باندې به یې څوک ثابتوي. نن سبا چې کومه ټکنالوژي ده او کوم شیزونه دي د هغې خو پته هم نه لګي، غټې غټې دهشتګردیان هم کېږي، غټ غټ وارداتونه هم کېږي. دغه وجه ده چې ډېر حساس نوعیت دی او حساس قسم حالات دي او داسې صورتحال دی چې په دې باندې قومي لیډرشپ هغه اعتماد کې اخیستل او هغه په یو خبره متفق کول او مقتدر قوتونو ته دا سیاسي قیادت دا خپله خبره کېدي. نو چې کوم اتفاق رای سره یو خبره وشي نو هغه بیا د قوم پالیسي شي او هغه قومي پالیسي شي او هغې باندې بیا اعلان وشي چې دا د ملک فیصله ده. نو چې ملک یو پالیسي ټول قوم ته مخامخ کوي، په هغې کې اپوزیشن هم کینی، هغې کې حکومت هم کینی، هغې کې ټول سیاسي جماعتونه هم رایوځای کېږي، هغه که د افغانستان حوالې سره ایران حوالې سره نو ما چې څنګه خبره وکړه چې دا به په خطه کې اثرانداز کېږي او دې سره سره زموږ د ملک کې چې کوم سیاسي ګرمي وه او کوم سخت حالات نو هغه حالات هغه به هم دې سره نرم شي او هغه حالات به هم بدل شي. په هر حال صورتحال شروع دی، منټ باندې بیل بیل خبر راځي، بیله بیله دعوه راځي، د ایران طرف نه د میډیا بیلې دعوې راځي، د اسرائیلو طرف نه بیلې راځي، د امریکې طرف نه بیلې راځي، خلق هم په کشمکش کې اچولی دی او بیا دې ته سترګې وي چې عملي قدم اوچت شي نو اعتبار به پرې کوو ځکه چې سوشل میډیا زمانه ده د ټیویانو خبر د ټیویانو په شکل کې او اے آی دور دی. نو چې اے آی زمانه شوه نو دلته کې رښتیا او دروغو پته هم نه لګي ځکه چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي او زه اکثر بیا وایم چې خړې اوبه ړانده کبان. نو دلته بیا د دې ټول هر څه هغه مثال شي چې خړې اوبه ړانده کبان دي، هېڅوک هم پس حالاتو نه پوهېږي تر هغې پورې چې عملي قدم اوچت شي او یو کار وشي عملي طور باندې وشي نو خلک به یې مني چې یا دا وشو او که دا نی نو چې کوم دا صرف بیانیه او اعلانونه دي نو په دې باندې ملکونه هم په خپلو خبرونو نه پوهېږي. دې ټایم کې د ټرمپ یوه خبره ده، د پینټاګان بله خبره ده، د ټرمپ د امریکې د حکومت جاینټ چیف اف سټاف د هغه بله خبره ده. په دې یو ملک کې سوپر پاور عالمي سوپر پاور د هغې ملک نه د یو پالیسۍ په ځای 4-5 خبرې راوځي او د 4-5 واړو خبرو خپلو کې اختلاف رای غوندې خبره ده، هغه متفقه پالیسي نه ده. نو په دې کې به ته د دې نورې دنیا خبره باندې بیا څه اعتبار کوې او څه به هغې ته غوږ کېدې تر هغې پورې چې هغه عملي طور باندې یو کار یو فیصله شوي ني. او دا ډېره غټه خبره راځي د ایراني نایب وزیر خارجه طرف نه چې کوم د سعودي عرب باندې د حملې نه انکار د تیلو چې کوم فیلډ د هغوی په نښه شوی